زمونږ بالا مانه کې ډاکټر هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټي شي داغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګولې نن ته او دا سټسکوپ چولګي کنه تاسو د ډاکټر ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نسب بالا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبن رويستته جبر او باسا داسې بیا سترګم ولده شي او ته په دې څه پوهیږي خارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی ونه هغه خزه ته ویلې چې ټکی کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب کومه په ټټای کې خون نه او بیړی غرچی ټکی کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګینه په ټټای کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټکی کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټای کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګان لیاي مریض دي غلطي نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کا پرچرا والی نو محکارا کا هغه ورته لمنو چته کړه دې دانون می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران ارزمه داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خدوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيان دي بیبيان زمونږ پالاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندي لګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غولو خزه به ورته غړېدلا چې څو وخت خدای رونی وو نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیڑا غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارو نه کینی والله که پکال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولی یې چرته سبب بیل سن رانی ولی یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال ولی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مردار یې 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسی ذاتانیدار غریب ته ټلیفون کوم چې جدا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاسه په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه
او پولیس یې درنونی سره مړه کې هغه خادي وکړه کې را دغه کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دغه وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کالو شو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دبکا شپکه الکه اخلاق تا کړی وا نجی دا رچارانی تنگ تون کړه تا پټ کړی نجی تو بس تغفر دا رچارانی تنگ تون دغه وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بل خانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وجی خیر خیریت سزور زیاته وای نجی پر ازا سلا نه ګوره څه وای نجی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی به داس ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا سه تاړې سره چې تیریږي بریته تا وای مونږ چې تاړې سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سه بریته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه اړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمې دلی ملک تاړېدارې ما خدای راستی کدا دنیا په څو په بلاړې چې ورته غږ بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې می قران او حدیث پروت ته زپه کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چا نه کړي بیا دیړون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بزته ریدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولاړ درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډي والے ما چل ولی شیخ منډي والے ما چل وی پولیس می نیسی مالواله ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي کنه غواړي نو تاسو خو هغه د غرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کو علمن ربک هغه ورته غولې سر رب کې یو قپ مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جوړې دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو واه هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تعالی خان درغاړي وزي دا او ته خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې
عاملای د لډېله ټپولې کور دې د میردین جماعت شه ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستوې زمونږ دې سره کارو د پیل په خدای کورم وران که ورپسې ملا هم خاڼ شنو تاسو به واه 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 ملا هم خاڼ واه 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 خدای دې خوله ټپه که واه 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 او دا وویلې چا چې ملا هم خاڼ شو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږه په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خوری و مونږ سره جیل کې ستاسو د دې ثوابه دو درې باره کما سره و په سن 73 کې خو بیا مې یو مونه کتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای خبر نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما پسې راغی وی راشه که نه دا وی داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمقلم جیل ته راوستی دی یعنې ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دله ملک اوسېږو چې اجرات هم اجازت ده منبرۍ ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولی شي دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشرې لګېدلې دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا ډاکخانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي
ګرځي او لونه بربندي ګرځي او شاملات نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلې شي تو ما چې یو دا پټکی والا یا پرتګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره الته کلی کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان ارباپان مرباپان دڅ تاسو خیال راغی تاسو د الکانو کمیسم دیږي کې څنګه الګا د دې کې دیواله تنگ کړی چې دا رستو دا خانه مخ کاږي پدا سے شرمیدلی بلکې اوسېګو او دا سے شرمیدل قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا وینیسه یو ویې تختوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کوي راوګرځي په ایمانې وایي اوس خو ښځې میړی له اوده پروتي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سے په قهر اخته یو که نه چې ادیرې له لار شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول بي دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خلوانه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټه دمو سپېګموته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي وکي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخ غله ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخ غله ودرېګه نه کوي اتکه الکه ته هوا تپکه د کم ځای نه رال عزیزانو ارسه ټینګې دا آسان دي او دې ټینګې د ګران دي دا ګوتې لګې د سې کوي ټولو کوي ټول اوګي دې ټینګې د ارسه ټینګې دا آسان او دې ټینګې د ګران تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو پسلور بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړی د کټ نټو کو اغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې د جمعات کې نه ګورې دا الله پورې بټو کې مسخره کوي آیم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه مې مولي دي چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې بنسي یا الله خیر یا الله لکه می خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخولید خال مې د کونډې په مخولید جونه د خوارشي چې ډېر نګدي خالونه
نن مې هغه پلیت او مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې به اختیار در باندې خپل نامه واغسته کنه بیا درته خپل زور خود قوت درته خود طاقت درته خود غډېدې درته خود چاته سوچاته غډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نو بیا د ملکم دمرا مبارک دی چې 300 کورونا غردي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو نشته تاسو سره څه نشته 400 تاسو نه فالتو کی ارسه تاسو نه فالتو کی نن ستاد عمل کې وزیرانو بنگلې وګورا چې یو وزیر یو بنگلې تزي لسطلک روپے داغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنیش ورته کوي صوفې نوې کړدې نوې پلانې نوې غلخانې نوې دغه پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدر ټول چیچړې دي او د کشر لالا بڅوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای چې پکې وخی دا وای بوتا وګوره د سند وزیر اعلی چې وګوري تب وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوته د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت اډیننس کو دو ویلې چې زله غوندې شراب سکم ملکتاسو کې ایمان اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي خد بلوچستان تار پیټو چې وګوري واسکټ اغوستې تبوي چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ورغوست د بلوچستان گورنر چې وګوري تبوي چې د درېمې ورځې مړې د خبر نه رئیسته بیا د سند گورنر چې وګوري دا غم د انګريزي چرغوندې ججوري رازوړاندي او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړو نا پیر ورتوي مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بولی دي ټوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړای اولا په کانی اولا ټول گنجه پنجه چې سموده پس هغه پیر ولیدو امر ته ویل دا ونی ویل خطاره ته ویل چې چاته سوایا ما ویل ظالمه ما درته ویل چې چاته سوایا ما دا معنا چې سوق چی چما اسی خرش پرش خو کوا خلق خو یاره وکنه مونږ دکان ته ورو دی خان راغله نو مونږ دکان کې پیالې دي هم درې دي او وی سلور الکشنی چیر وړي جشنی ازمون مال علاقه غچا والا قرباني سره پیالې ما وړي دي او خوري نه دي ا خوري نه پیالې په کې غټ کټ سری ته ورسېده اغلاس کی نیوه نشوا هغه د کندو ځکتی کنه نه کوپونو ناغه نیوه نشوا تاسو ته ما کېږي چې ګرمي دي لګي ونه ګرمي چې اوس کله ماته یې را دار سوق پیاله خدای ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نه شو واسطه ګرانی دي پیاله ګرانی چاروړي نه ما ورته خبر اوره غرور دې خدای معاف کړو غرور او دې چواله ته ما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دل ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې په خبر کې دسه خلک هم شتا او دسه سپیره مليان هم شتا
چې زما دا خانی او نوابی په یو کوډایم نه علي. اسلامی نظام پکې دی. دیکھو ګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ. د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی؟ ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو؟ آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو؟ عمران ته اپیل د چا ښځو کولو چې هاي بیا راشه بیا راشه. یو زړه پودړه په لاره روانو ماته ملا صاحب لږه خبره وره معلومه نه لږه دوا وکړه. عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې. ما دې کچنۍ ته وګوره زړې د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنٹ جوړیږي او پښتني جنکۍ پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلیږي. دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی دی. ته پوه شوې؟ خط مې دوی ته وښود معلوم بارک شه. دا خط وګورئ. دا بلو پرنٹ څوک جوړوي په پېښور کې؟ ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه؟ بچیم تباه شو. د مور خختک خرڅوي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي. خختک خرڅوي. دغه دعوت څه خوځې د ډمې زویا. زمونږ حکومت غریب پریشانو چې دا شیاګان دی او سنیان دي مروره هیڅ نشته. بالکل خیر خیریت ته دا لکنووال دي. شیعو جلسه تورشه د دارې جلسه تورشه زمونږ تراشه درې आवाजونه دي پکې. شیعو جلسه تورشه امام خبرو کی ای جاړي بنور څه نشته. ال تورشه فلاں بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ سبحان اللہ واہ نور سے نشت. زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر بل په غټ تکبیر دلته نه به بل استاد را چغه کیږي تاج او تخت زنده‌باد. نور څه نشته. لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوی و درې کوزي پکې ماتي. هیڅ نشته. ماوی خپن شي دا ټولو خلقو پوند ماته معلومي. والله کرانه نه خزر روزي بار نرانه تکو کینو ګرځي پلار به تداسه وګرځي لکه دا اوس چې روان. تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې ومجي آقا او پلانیا استغفر الله استمر هلکه دا څوک دی دا هم ډېر جانی دوست دی. ها د چاخور او مور چې خراب یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه. دا زمون قوم دی او دا زمون ملک. هلکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړ وای دا مې دوست وای دا څه تاسو سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوخرو. د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو. تاسو چې سهار لاړ شي د سګوري پرونم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ کړیو بل ورځم دا پخ دا څه وایي کنه په دې غضب په ټول وخت یې پرون به دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتندرو لګي کچالان دې خدای وي الوګان دې خدای وي نو تا خدای وو نو سره وو تا خدای وو دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي که تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو دا سه به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنه والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې
داستنی نن ټول خسیان شو. یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي. اړنګتای به کوچی تواچول غرب رو به غرزول دا کوچه به چر پاسې دو البته یو واره رازق ته یو واره رازق اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا به دا کوچه را غرب والو البته یو واره رازق ته یو واره رازق اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غرم غرم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړه ود بیت تو کچھ کیسے نه. دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاص دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چي دینو د دې ډېر رواجو په خاص خوا پریدي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پریدای ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل بل چرمان دی په خاورا تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ټیپر له نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاص دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازار خرپولو ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دا د مخلای د را تستره کی چې گازار خرنجاوي ازمون مشردا د غدا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولانا ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانا خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دې کنه دی خو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نزان نه پټيږي ما ته معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه بمرضی چې زبارو زما مال چل څه ده ول کور به بچی ناشته او خزابه مې خړخړ ګوري چې څه شو سپقار اخته ما مال خزی به دي توري کټوای در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتګا خچوم چې اختر مونږ بکو یو راغی نو ماته چې څه چل دی ول تل جامې بدله دا اختر ورځ وګوره دا کور منچې اوري وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه به یې کني زه یو موټر کې سورم چارته دې تتلم نو یو ځړه خزه اوس په سرک منځ کې داسي کی نو ډرایور داسې خپل ورو استوال بچا جرابې نو ځړه ورته وای چې مې جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټه کا زه جرابه مې زه خدا اوس ته وسر له سکالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارای کې چې جنگ رواني او دوپړی ور سره ناشتي ها د زړو لاس رئیسته کنه دغه کوي کنه کوي دا مونږه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی ورته ناسته درخانه سرغړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک الیسرنګ د بلای د اوسپنې ګولای دات شش
دا بنظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه اسو ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس وورا پنسن دې په دیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د الکانو دا په دیم ټیکسو لګېدو دوايانې دکان دې دوايانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلې چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپے شو 80 90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50 60 روپے ورځلي ماشومی بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور اوران اوس به دا څو غاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دی تم وټ لتلې وي سمکار دی ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دی په ډټسن کې به څنګه غډې دی په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دی دا کار وکړه ویډیو بشم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زبتاله ووټ درکم زقتانه خزالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم منبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسيټي کې مې دوه ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کوي کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په موږ د خزې په درې کاڼي طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کاڼي تختو بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا بنوم چې زبدا وکم بنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کی وای شوي وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں مونږ د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه او شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30000 روپے مړې ور کوي او 10000 روپے زخمی ور کوي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30000 روپے چې کومړې ده غلطي 30000 لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی زب 30000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زب 30000 روپے باندې خپل مړې خرڅو دا شرمېدل قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30000 روپے ورکړي خیر د کبم کې والد خیر دي شهید شو شهید نه لم خلینه څو باسمت شهید شو دا خبره
زه تاسو پیژنم. دا پولیس والا دي، دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی، ما دا قوم پیژندلی دی. دا انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی. هندوستان تا سره آزاد شوی دی، خپل قانون دی. چین تا نرستو آزاد شوی دی، خپل قانون دی. هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې بډس کوي. امریکا په یارا کړی دا. مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی. خیال دا غوري میزایل هغه څه شی دی لکه دا پټاخو ډزي نه، دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا د څه چلو یو دومره سوټه غول چا کړی. یو سړی ویل چې هوی د خو بډیر تیزونه پیچولی، نو دې پکې ناستو ټر 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 دا سکه لکه ویل دا سوټه مې وکړه، ویل خوار چې غول بل چا کړی او تیزونه پیتا چې غړی میزایل تا وګوره، د دې شکلونه تا وګوره، اټم بم تا وګوره او د دې شکل تا وګوره، هیټروجن بم تا وګوره او د دې شکل تا وګوره. نن ته سړک جوړولو چل نه درځي، کوټ روډ های وے جوړیږي، دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه. او دوی ته چې دا څوک دی؟ سپرنټنډنټ انجینیر، ډنډن انجینیر، بربر انجینیر. د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي. دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي، د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو، چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده، ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي. مانا خدای ته ګوره، چونه قانون دی لاس کې واغستو، قانون دی. خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه، یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه. ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې، د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشته، نه مې ماما شته، نه مې زوی شته، نه مې پلار شته. خو بد زکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی، نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم؟ داسې ده که نه؟ نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووی مال دا بارډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه، هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پساتئی. نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا؟ کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا. میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا. 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا. دومره غوندې کشمیر هم وانه غسته، بنگال در نکټ شو، تاسو څه توره وکړه، څه توره مو وکړه، نیم پاکستان در نکټ شو. کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړه کړه، تا څه توره وکړه په کشمیر کې؟ نعره تکبیر! یا دې چغه نر مولا پښتون مولا غرق شو، نر مولا بیڑا غرق شو، د پښتون مولا بیڑا غرق شو، د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو. چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه
استورا ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو ایتواله هندستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټول عمر خراوړ امریکای خدای دې وبخا په خواب مې خراوړ لندن برتانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېر ډېر خوشاله کا ټول عمر خیرونه وختي دي تمه بل ورځوي په آرام کېنا ولی مالګیدړ ته چا ویلي چې دا چغې ولې وهي هغه ورته خلک یاروما ویل دا ټیزونه ولې اچي ویل زوم یریګم په آرام کې نه کله یو ټلیفون کوي دا به چې چل کیږي دا به چې چل کیږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به دیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول په خبر مړ کړي کنه دا داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکای نوم بیا او د سوالي شته خاص کر دا غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکای نوم بیا او د سنشي اغسته په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او خزه به مسلمانیږي او زبې مشرف ته نکاح تړم چراشه ایو خدان سره ګرځي یو ور سره بلم بونډه ده چې د دغیم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو خزونه په منډه دي یوې نه په منډه دی وای لکه کنه تم ته په منډه نه ګورئ ستاد په خبر شادي حالونه د لوی پښتنو منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه وی سړو سره په یو مېز روټۍ خوري کنه خوري چې زما خزا زځان ته پښتون ویم او زما خزا پردي سړی سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه خزا د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وای په ایمان دې بازار کې ایکې پاره نه د فکر ایکې پاره ایکې پاره د مادیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہوں تو پھسکائی دی کنه ټول اورد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړي کا د پاکستان خزه دومره لره لاړې آسان چل دی یو خزه کله معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې
سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا به حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو نه تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي مالې لکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې غږولو مال یو شوق مې وشو خو درواتې نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه وادونو بینډې پې راوستیم ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې آخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیپو دی دیکھو ګورئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خدو جوړ کړ په دې معنی تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ته راوستو چې رستو دا ډولکی په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه هم په کې رستو دوپړی غږی خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلی کړي او دا دغه دومره ای ده ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډیر ګوري نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نه زه پوښتنه بینډۍ په څو دي وایي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مالدا یو وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی ټینکرې چې ډکېږي
او امریکایانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي خدای د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي کنه. سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډولکی به غږوي پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. ا دې یو دومره کونه دا مخې سر مخ کې دی او کونه ورستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ تاسو مونږه ګرمات مان دې وټور په دې 50 کال کې د څوک چې ما چاله وټور کړی ما ته پتا ده. نزا हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خوده د خاورو تیلو دیو نشم بلوله او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي. زه د پسوی ګیس روټای نشم پکوله. سوی ګیس 8% نور ګران बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کیننی او په سوزکای کین کیننی چرته په مزدا کین کیننی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځي ګرځي چې بنګې در باندې وي تلاش دې سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگله کې سم. اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورنکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خله لگا بیډه بده یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانه ما سال لور د 100 کالو وا ول د ول 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ور هغه له بورا وا زمونږ خزي ک الله پاک دې ته د چرګو مرز راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای. که زمون مور او خور پکې وي او خزه پکې وي خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي. امین. سړی نره او غټ تکبیر پرېدا آرام کین. دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم وخت کې دی. سړی لاو د پراته په کورونو کې او خزي بیا دا سی کني بالکل وی کنه دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي. دا غریب د سور بچي چې دانن په بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوږي. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوږي. اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم په خانه کړی
اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نور ملک ټول